أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. دي آیت مبارکه کې د مشرکینو د بل اعتراض جواب ورکول کی مشرکینو ودا خبره کوله کدا د الله تعالی د طرف نه پیغمبر یي د پکار دا چې د سره یو فرشتہ ګرځیدلې او چا چې د خبره نه منلې نو هغه فرشتي غبرا وهلې يرولې. دې آیت کې دا جواب ورکړي وقالوا او ويدي لولا انزل عليه ملك ولنا نازلی کی په د باندې فرشتہ. نو جواب ورکړي ولو انزلنا ملكا کمونګ نازل کو فرشتہ لقضي الامر نو بیا به فیصله وکړل شي د دوی د کار. مې فرشتہ چې راشي پای کې بیا مهلت نه یو خبره یو کس ومنله او بس شولو او چې وای نه منله نو بیا ډایرک عذاب میلاویږي. ثم لا ينظرون بیا پای کې مهلت نه عام طور فرشتي چې راځي نو خو د یو کار فیصله راوړي او یا د عذاب فیصله راوړي یا د رحمت. نو که فرشتہ راشي بیا به دوی ته مهلت نه میلاویږي بیا خو به ډایرکټ عذاب میلاویږي. ولو جعلناه ملکا دا دویم جواب ذکر کړي او کچری مونږه وګرځو دلره فرشتہ لجعلناه رجلا نو خامخا وبګرځو مونږ دلره انسان. یعنی یو انسان د فرشتي نه استفاده نشي کولای. یو انسان د فرشتي په خبره یا فرشتہ د انسان په خبره باندې دیو باندې استفاده داسې نشي کولای ځکه چې د دوی پوره جنس بدل لې. لکه پرس کیا میږي شو یا دا نور زناور دی زمونږ او داوی جنس یو دی زمونږ نوع بدل ده قسم بدل دی. یعنی هغه هم حیوانات دي او مونږ هم په حیواناتو کې یو لیکن دا چې بیا هم مونږ د میږو په خبرو نه پوهیږو داوی فریکوینسي چې د زمونږ نه بدل ده. دغه شانتي دا نور زناور شي دو په خپلو کې خبرې کوي د دو خپل یو زبان دی لیکن مونږ د هغوی په خبرو باندې پوهیږو نه. دغه شانتي کې په یو فرشتہ راځي نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وحی په درې طریقو سره راتله. یا به فرشتہ د انسان په شکل کې رااله یا با یو خبره الله تعالی د نبی علیہ السلام په زړه کې واچوله او یا به فرشتہ په خپل اصل شکل کې رااله لیکن د نبی علیہ السلام بشری صفاتونه به مغلوب کړل شول او هغه باندې به ملکوتی صفات غالب کړل شول.
نو پاغه صورت کې او بیا دا فرشتي یو आवाज باغه محسوس کوو لکه د غبینه مچو د आवाज پشان یا په یو روایت کې دا سلسله الجرس یو ټلې یو ګینګړې چې دا هغه مسلسل आवाज د کړنګ هغه مسلسل आवाज چې دغه شان یو आवाज با هغه نبی علیہ السلام اوریدو بیا به چې هغه आवाज ختم شو نو نبی علیہ السلام ته یو پیغام الله تعالی په زړه کې واچو نو صحابه او چې کوم د نبی علیہ السلام سره نږدې نه سو هغه به هغه आवाज اوریدو او نبی علیہ السلام فرمای چې په ما باندې دا قسم وਹੀ چې دا ډیره زیاته ګرانه اما عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای چې په جمی کې بعد نبی علیہ السلام باندې چې کله وਹੀ نازلېدل شروع شو نو د تندی مبارک نه به ولی د ملغلرو په شانتي بيدلې او نبی علیہ السلام باندې با کف کفی د جامع غړبیدل او رپیدل داراغلل او د نبی علیہ السلام په پسا سوارلې باندې ناسو نو هغه سوارلې به د ډیر بوج د وجې کې ناستله نو نبی علیہ السلام وکړه هغه فرشتي نه استفاده کوله نو پاغه کې به بشري صفات مغلوب کړلې شول او پاکي به ملکوتی صفات غالب کړلې شول نو عام طور باندې انسانان د فرشتو نه استفاده نشي کولای خامخا دغه فرشته به د انسان په شکل کې راځي نو فرمای ولو جعلناه ملکا کچری وګر زمونږ دی پیغمبر لره فرشتہ لجعلناه رجلا نو خامخا هغه د انسان په شکل کې را لېګو وللبسنا علیهم او خامخا وا بچوم په دوی باندې ما هغه شک یلبسون چې دوی کوي یعنی وس چې دوی ته کم شک دی چې دا خو بای د الله تعالی پیغمبر نشي کېدلی دا خو انسان دی نو کا فرشته راشي نو هغه هم د انسان په شکل کې ځکه چې د انسان په شکل کې نه نو دوی خو بیا استفاده نشي کولای او کم شک چې دوی ته وسته نو هغه شک په دوی د پاغه صورت کې می او اصل کې دنیا چې دا خو دارالامتحان دی امتحان دغه ته ویل کېږي چې ته په یو حال کې ناسي او ستانه سوالات وکړل شي او داغه جواب تا نه خولې کی کته ته په امتحان پس حال کې جوابونه په بورډ باندې ولیکل شي چې دا ولني سوال دا جواب دی د دویم دا دی او د دریم دا دی دا خو بیا امتحان حال شو نه دا خو بیا کلاس روم شو نو دغه شان دنیا دا خو دارالامتحان دی پدې کې اغا کده دغه شوبها ختم کړلې شي نو بیا خو امتحان پاتې نش بیا خو اغا مخامخ خبره شو او دا کم ثواب چې په دې ایمان باندې ورکول کېږي دا خو دغه د وجنه چې دا په غیب باندې راوړل کېږي فرمای ولقد استهزئ برسل من قبلک دی آیت مبارکه کې
نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي کدوی ستانه دسی تپوسونه کوي نو دا د خفګان خبره نه ده دا ناشنا خبره نه ده دغه شانتی سوالونه او تپوسونه مطالبه دا د مخکې پیغمبرانو سره هم شوي دي ولقد په تحقیق سره استهزئ ټوکې کړلې شوي دي په داسې قسمه مطالباتو سره برسل من قبلک په پیغمبرانو پسې چې ستا نه مخکې تیر شوي دي فحاقه نو ولګېدلو بالذین په کسانو باندې سخرو چې دوی ټوکې کړې وي منهم د دغه کافرانو نه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی په هغې پسې مذاق کولو هغه عذاب په هغو باندې ولګېد وقالو او وی دوی لولا انزل علیه ملک ولې نه نازلېږي په ده باندې فرشته ولو انزلنا ملکن کچری نازل کو مونږه فرشته لقضی الامر نو فیصله بوشي د دوی د کار ثم لا ينظرون بیا به دوی له مهلت نشي ورکولی ولو جعلناه ملکن کچری وګرځو مونږ دلره فرشته لجعلناه رجلا نو خامخا ګرځو به مونږ دلره انسان ولبسنا او خامخا اچو به مونږه علیهم په دوی باندې ما هغه شبه هغه شک یلبسون چې دوی کوي ولقد په تحقیق سره استهزئ ټوکې کړلې شوي دي برسل په پیغمبرانو پسې من قبلک مخکې ستانه فحاق نو ولګېد بالذین په کسانو پسې سخرو چې دوی ټوکې کړې منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو چې دوی به په هغې باندې یستهزئون ټوکې کولې الحمدلله رب العالمین متقین پروردگار زموږ د ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین